الله جو فرمایي چې کله تاسو تول کوئ یا یو سیس پیمانه کوئ نو الله پوره پیمانه ورکوي خلکو له ورې او یو سیس تلی الله په سمه تله باندې برابره تله باندې چې دی تاسو وزن کوئ ځکه چې د شعیب علیه السلام قوم د دې مسلې د وجې نه هلاک شوي الله جن په عذاب راوستی و ناب تول کې به کمې کاوه او نن سبا الله دې معافي وکړي دومره مصیبت ناب تول کې دومره چې دی هغه ظلم او زیاتې شروع دی چې حیران بشي ورته د خلکو چې دا کمې دوکې شروع کړي دي ایو بلګر ورته وایي د شیطان په مخ کې وي چې ما به خلکو د شیطانت خو اوس زه د خلکو نه چلونه زده کوم ما قطع دغه دي د دې ناب تولونو والا تاسو وګورئ خیر دی چې کله یو سیس تاسو واخلې په بازار کې او وې تلئ نو بیا د بل چا څه وتلئ یا اشناګ عام کس دي یا اشناګ سیبل صحیح هغه تل ورسئ په هغه باندې وتلئ بیا به درته پته ولګي که قصاب دی غوښه ورکوي دغه ټول ډوک پکو دوکه ده که سبزی والا لورځي هغه هم ټول دوکه ده که فروټو والا لورځي هغه هم ټول دوکه ده ته به ورته یو څیز دی هغه بدله بل درکړي ته به یو څیز درکړي هغه بدله بل درکړي یو دوکه خو دغه ټیم کې وکړي بیا په تول کې به در سره دوکه کوي ټول چې دی کم ورکوي بالکل ټول چې کم ورکوي دا د کپنو شیزونه چې کم پیک ملوي دغه وتلی دغه هم کمي یعنې ټول نظام په دوکه روان دی نو چې ټول نظام په دوکه روان د الله رحمت به څنګه راځي د الله عذابونه به بیا راځي ځکه چې دغه ښکته نه کم اعمال ځي بره نو هغه فیصلې د باره نه راځي نو ټول نظام چې دی هغه په دوکه روان دی هر یو کس کوشش دا کوي چې بس څومره دوکه کولی شم چې ویې کمن بالکل په دې کې یعنې تجربو کې وګورئ اکثر کسان یاره وایي سبزي مې راواخیسته چې ومې تلله نو هغه کمه وه یو کس چې بیا مې کس ته وي یاره وایي ګورې زه ګورم وایي زما خیال نه و وروسته یاره وایي زما خیال ورته نه و ښه دا به تا څومره کسانو له ورکړي چې ستا دا خیال نه و او چې خیال دی نه و نو بیا سبزي ولې خرڅېږي ځکه چې د عمر رضی په دور خلافت کې یو کس دکان کولاو کړی عمر رضی ورغی وایي څه شی وایي دکان مې کولاو کړی ښه وایي دا کم کاروبار چې دې شروع کړی دی د دې علم او د دې معلومات دې کړی دی دا په کومې طریقې سره به دا کاروبار چلی د دې معلومات دې کړی ویل نه نو هغه چوکور شوی په هغې ولې دا ګټې ووالي ویل شا به دکان بند کا اول د دغه معلوماتو که د دې علم زده کا چې دا کاروبار زه په څه طریقې سره کوم په کومه طریقې سره به دا کاروبار چلوم څومره به منافع کوم څومره به ګټه کوم څنګه به مال ورکوم او ویل دغه باندې ځان پوهېږې بیا وروستو کاروبار شو